राजा नंदी उस्तायम द डेरी मुदी यारा सी कला वफादार सी कला वफादार सी कला वफादार सी कला. سلامونه مینوالو، زه خالد خان مومند یم. تاسو ګورئ د سنو ډیجیټل فیسبوک پاڼه. نن موږ راغلي یو پېښور کې موجود یو د سایکلو میله کې. تاسو ته معلومه ده چې کوم ډېره زیاته ګراني ده په دې ملک کې، خو سایکل واحد داسې شی دی چې په دې ګرانۍ کې هم هغه خلکو ته ارزانه پرېوځي، ځکه چې نه خرچه وي او نه د پولیس لخوا یا د ټریفیکو لخوا پرچه وي. همدا چې کوم دی د ټولو نه ارزانه سواري وي. دې سره سره چې کوم دی د دوی ایکسرسایز هم کېږي، چې څوک سایکل چلی نو دغه ایکسرسایز هم کېږي. دې میله کې څه دي خلک د کم ځای نه راغلي، د سایکلو نرخونه څه دي، دا به تاسو ته موږ په دې ریپورټ کې ښیو. موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، دا وخت د میله کې یو سوداګر سره ولاړ یم. دوی سره خبرې کوو چې د سایکلو څو قسمونه دي او نن سبا نرخونه څونه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم رشید دی جی، او زه دې میلې ته تقریبا د 20 کالو نظم راځم. مخکې خو سایکلې چې ارزانې وي، اوس خو سایکلې ډېرې قیمته شوي، ځکه چې د پېټرول ګران شوي دي که نه، چې دې سره دا سایکل هم ډېرې ګرانې شوي دي. دلته خلک راځي چینه سایکل هم اخلي، سپورټ سایکل هم اخلي. دې میلې ته هر قسم سایکل راځي که نه جي. او دلته کې بس غریب خلک هم راځي، ځکه چې نوی خو څوک نشي اخیستی. نوی خو د 27-25 نه 30,000 35,000 پورې سایکلې دي، او دلته خلک دا یوز سایکلې اخلي. او پېښور کې لیډیز سایکل خرڅېږي؟ او جی دا لیډیز سایکل هم خرڅېږي. دا د ماشومان اخلي سکول لپاره جي، دا سکول لپاره بيزي راځي. بس دا دغه لپاره. بس زما نوم حبیب الرحمن دی، زه راغلی یم ارباب لنډی نه. دلته راغلي یو به چېرته د غریبۍ یو سایکل د نوسي لپاره اخلم، نو که میلو شي بس کوشش کوو. ګرځو لګیا دی، بس ما کم سے کم 50 کاله ما سایکل چلولی په خپله. دې ځای نه تر د لذاک روډ اخیري چوک چې کوم دی تر هغې پورې تللی شم. او راغلی یم. بله ورځ ما سره جاپاني سایکل دی، قسم په خدای زه تللی یم او راغلی یم. کتونکو دلته دوه کسان ولاړ دي، یو سایکل اخلي بل یې خرڅوي. موږ به تاسو ته ښایو چې دوی سودا څنګه کوي، او د دوی سودا به موږ په خپله کوشش کوو چې جوړه شي. نه دوی دا یو یې واخلي او بل یې چې کوم دی خرڅ کړي. کاکا ته سایکل اخلي که خرڅوي؟ خپله مې نو دا څه وایي درته؟ دی 12,000 غواړي. ما ورته وویل ما ځم بل له بوځم، لکه دیم ته د دې بازار ته روځو، مونږ هم روځو. را سره ولاړ یم دي او مال راله راکړه، بس یو 10,500 رانه واله. 10,500 تاسو د څو روپۍ؟ ما د 12,000 اخري 12,000. نو دا خو بیا ډېره لږه سودا پاتې ده. لږ شان ښه شی ورسره نو بس نو بیه خو مو ته 14 کړې ده، لکه بیه خو ما 14 کړې، لکه بیه خو 12 نه ده. 11,000 روپۍ ولا ورکړه. 10,700 کې راته درېږي، 200 کې رسید مخه دي. 11,000 باندې ولا ورکې؟ کم ورانه کم ورانه 200 پکې مونږ بدل کړو. نه نه 10.5 بدل او 12,000 بدل مخري. ها جی سودا د دې نه جوړيږي. مونږ به نور کسانو سره هم خبرې اترې کوو. بل نوم راته ووایو، د کوم ځای نه راغلی؟ زما خوجي ابوبکر نوم دی، او سفید ډېرې نه راغلی یم سپینه وړی نه. او دا سایکل خرڅو، دا را سره دا خرڅو. دا سایکل د 100 روپو دی او د 500 دی اخیستې خرڅې ولې؟ دا خو یاره ما اغوښتې په 27,000 روپۍ او بس اوس یې خرڅو. داسې 20,000 روپۍ چې وکړي بس خرڅو. نو ولې خرڅې؟ سایکل خو ډېر ښه شی دی، نه خرچه کوي، نه پرچه شته دی، نه بل څه. بلکل خرچې خو نشته بالکل، خو زما پیسو ته ضرورت دی، نو بس په دې وجې اوس خرڅو. موټر سایکل اخلو. اوس که حکومت اعلان وکړي چېرې به ستا له زه پیسې درکوم، بیا به نه خرڅوې؟ نو حکومت نه خو همدامره دغه نشته چې هغې اعلان وکړي او هغې ووایي چې یا سایکل درکوو یا دله پیسې درکوو. نو حکومت اعلان وکړو نو بس بیا خو نه خرڅو. بیا خپل یوز دپاره ښه شی دی سایکل، ورزش دپاره هم ښه دی او همداسې هم ښه دی. ګرانو کتونکو، تاسو وکتل دغه میله کې ځینې خلک راغلي د سایکل یې خرڅوي او څوک اخلي. خو زه ډېر زیات په دې خوشحاله شولم چې بیا هم په دې جدید دور کې خلک سایکل سره مینه کوي، او خصوصا ځوانان په دې میله کې راغلي دي او هغوی د ایکسرسایز طرف ته توجه ده. هغوی دا وایي چې سایکل سره نه یوازې زمونږ د پیسو بچت کیږي، بلکې دې سره سره زمونږ د فزیکل ایکسرسایز چې کوم دی د بدن ایکسرسایز هم کیږي او موږ سره تندرست یو، او دې سره سره موږ خپل تعلیمي ادارو ته چې کوم دی هغه هم په سایکل ځو.